de Swat Motorway باندې روان دي ورسو دې سفر ورونو کې دا ودی نه مخکې چې پاس ان شاء الله تاسو ته نه لوګو Swat Motorway ولا چې کړل دا په پیله باندې دې سره کنیکټ نه و اوس یې سره کنیکټ کړل نو دا به وی ورته څنګه غالا ولکه چې پاتې دې په ستاسو له دې په ودی سره مطلب دې سیاحت کوونکو لپاره یو چې تنداس سیاحي مقامات ولا چې دی لا ډېر یو سهولت پکې جوړ شوی ده نو وګورو دا ټنل هم ویورس زموږ سفر روا دوا ده د غرونو په منځ کې و د ټنلز لا موږ نږدې کېږو نو دا د سوات موټروي نوې حصه ده چې دا د مخکې بند وه اوس یې د ټرانسپورټ دپاره د ټرافیک دپاره کولاو کړې ده او دا مخامخ ټنل روان ده اوس به موږ په دې کې انټري کوو دا ویورز تاسو کتلی شو دوه ټنلز دي موږ اوس په ټنل کې انټري وکړه ویورز تاسو دا ننه ویو دی کتلی شو د ټنل والا ډېر خسته په ترتیب سره کړی ډېر خسته لایټینګ ده ټنل لږ وړوکی او د دې پسې بیا بل ټنل دی یو تقریبا مولا دوه ټنل نور کراس کول دي ویورز دا تاسو مخامخ کتلی شو په ټنل باندې سوات موټروي ټنل 2 کې پسې مخکې یو سټر ده on that road okay دا غینه ډېره خرابه شوې ده نه دریم ده دا دریم ټنل ده ها بالکل مخکې ټنلز وو باندې وړوکي وو دا د دواړو نه ستر وه باران درې واړه ټنلز ښه په خوستا طریقې سره یې ښه په ډسپلن سره جوړ کړي وو د ټرافیک کې هېڅ مشکلات نه دي ښه سموت ټرافیک چلېږي تاسو دا کتلی شو اوس د دې نه خاص بیا باقاعده نو سموت
باقي خبرة نزيل ليش بديك زرا باغات هم بنزيل وشي ديك زياد كربونا شديد هذه فوتورودي نرى ما خستاي لوكالا وغير خستا موسم لديهم
په سوات کې داخل شوي یو لنډکی چیک پوسټ چې ورته وایي د هغې نه موږ راتېر شولو او دا اوس د سوات علاقه شروع ده د سوات ورته بازار نه مو تېر شولو د سوات مزید مناظر به انشاءالله تاسو په مخکې ویډیو کې وګورو زموږ سره اوسو امید ده چې تاسو دا ویډیو به خوښه شي دا زیات کرونې ویرز چې تاسو لا د روډ په ښي اوږست طرف باندې راځي دی کې زیات کرونې دا د خواتورو دي ځنه ورسره د مالټو هم دي او دا د سوات مشهور فروټ هم ده خواتوره شوه ولا مالټه شوه او نشپتي شو نو دا زیات کرونې د دې فروټ دي ویرز دا کورونه هم تاسو کتلی شو ډېر په عجیبه انداز کې جوړ کړي دي موسم ډېر مزدار ده بل طرف لا د سوات مناظر ډېر خوند کوي و مو د دې ټورونه ډېر خوند اخلو ډېر لطف اخلو هر طرف لا وریځې و هر طرف لا شین کې ده دا ټایم مو د سوات په یوه علاقې چې هغه له بریکوټ ویلی شي په هغې کې روان یو دا تاسو کتلی شو بریځ هم د ګیټ خبره انشاءالله د الله په فضل سره او رحم سره مو بل سفر جاری ده او انشاءالله څه ټایم پاس به مو خپل منزل مقصود ته انشاءالله ورسېږو بلکې رسېدونکي یو ډېر ښایسته مناظر دي او ویډیو در سره د اخره پورې وګورو د تاسو به خوښه شي موږ چې کوم ځای له روان یو ویورز د هغې نه ملم جبا او تقریبا د دې ځای نه اوس چې موږ په کوم ځای کې 10 منټو مزل 20 منټو مزل باقي پاتې باقي وو انشاءالله خپل منزل له ورسېږو apa la kalam la pois bem Udah dong kepada kita Udah dalam pun kita tak kira دا چې څرنګه کې ملم جبې لڅې نو په لاره کې دا اخري بازار وتی دا د ملم جبې بازار د ویورز